الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا څه شو هغه ښکلي خلک، خدایا څه شو هغه ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپینځلي خلک، لکه زک چې د اوبو د پاسه درومي داسې درومي په دنیا راغلي خلک. ډېرو محترمو حاضرینو، زه اول د قومي وطن پارټۍ مشرانو ته د زړه د کومې هرکلی یم دلته په راتلو باندې او په دا تعزیتي ریفرنس باندې چې دوی کوم اهتمام کړی دی، زه د هغو ډېره شکریه ادا کوم. تاسو هر کله راشو یو وارې بیا زه ستاسو ته ستړي مه شي وایم. بله د مونږ قومي ملکان مشران چې راغلي، ځوانان چې راغلي، دغو ټولو ته زه دلته د اسد لپاره چې کوم د تعزیتي ریفرنس دی په دې باندې د زړه د کومې نه ستړي مه شي یم. تاسو په خیر راغلو، ډېره مننه، ډېره شکریه. نن چې دا کم پروګرام جوړ دی د اسد ایډوکیټ په باره کې، دا زه ډېر خلکو له تاسو ټوله خراج تحسینو ته پیش کوم، ځکه چې اسد چې کوم یو دا د مونږ ماما خیلې کې وو او بل دی په قوم مین باندې، په خلکو مین باندې او د چې څومره د خپل وطن دپاره د خپلو خلکو دپاره منډه ترړه کوله، د هغې لپاره زه دته خراج تحسین پیش کوم. دا یو داسې سړی و چې د داسې پارټۍ انتخاب کړی و، شیرپاو صاحب سره یې هغه کړی و په پارټۍ کې، خو ده دا نه دی ویلي چې یاره زه صرف د دغې پارټۍ پورې محدود یم او زه به د خپل کارکون یا د خلکو خدمت کوم. ده وی که هرې پارټۍ والا کس ورغی، هر څنګه کس والا ورغی، خو هغه وی د ده کار و چې ده په لاس کې و، ده په هغه کې و، نو هغه وی دا کارونه کول. او زه بل د شیرپاو صاحب مشر یوه بله شکریه ادا کوم چې په عزت هغه مشر د چارسدې زموږ یو کار راغلی و، هغه داسې کار و چې هغه ډېر بالکل اخري حد باندې رسېدلی و. د شپې 2 بجې وې چې موږ شیرپاو صاحب له اسلام آباد له ورسېدو، هغه یو داسې خبره وه چې هغه یو کس په ډیت سیل کې پروت و او آخري ټایمونه یې وو، هغه یې وو. زموږ اسد صاحب او دا اسرا شو، دوله مونږ چارسدې هغه له ورسېدو اسلام آباد له، او د شپې 2 بجې وې. اوس یې ما نه یېرېږي چې په ټایم کې صدر هر څوک و او په ټایم باندې دو رابطه هلته وکړه د صدر صاحب سره، او هغه کار کې څه نه څه هغه وشوه، او بس چې چا پوره وي نو هغه بیا پوره وي، هغه نه بله کېږي. نو زه دغې پارټۍ ته او اسد صاحب ته او د هغو خاندان ته خراج تحسین پیش کوم چې هغو په کومه علاقه کې کوم خدمت کوي د خلکو، نو هغه انشاءالله مونږ اصرار ملک خواص مې مونږ سره وي په خدمت کې او په هغه کې. نو زه یې نور خاندان نه هم دا هغه لرم، هیله لرم چې هغه د کوم مشر و کوم هغه و هغه هم هغه شانتې جاري وساتي. ډېره مهرباني. مشر ملک اسد افریدي چې ملګرو به ورته اسد لالا ویل، مونږ به ورته اسد لالا ویل، د هغه د غم د هغه په تعزیتي ریفرنس کې دا ټول تاسو ملګري په دومره ګڼ تعداد کې راغلي یې. اسد لالا چې کوم سیاسي مبارزه لرله، د هغوی چې کوم سیاسي سفر و، شاید زما د عمر نه زیات و، د 500 کالو نه زیات و، هغوی د کوم سوچ سره چې تعلق ساتلو هغه یو ترقي پسند سیاست و، قوم پرست سیاست و. په د 70 دهایې کې، د 80 په دهایې کې او د 90 په دهایې کې چې کوم سیاست په دې وطن کې ډېر مضبوط کردار ادا کړی و، دلته مهم پاتې شوی و، هغه ترقي پسند سیاست و، او هغه دلته ډېر ښکلي او ښه او قابل مشران پیدا کړي وو چې په هغې کې یو اسد لالا هم و. اسد لالا د ترقي پسند سیاست د لطیف لالا په حواله به زه خبرو وکړم. هغه هم چونکې د دې قافلې یو ملګری و، دا ټول سره ملګري وو، دلته په سټیج چې کوم ناست ملګري دي، په دې مشرانو کې ډېر ملګري د هغوی سره په دې سیاسي سفر کې پاتې شوي وو. دا هغه خلک وو چې هغوی د پاکستان د ریاست سره
کم چې د ترقي پسند سیاست سره په ضد پاتې شوی او د هغوی ډېره اوږده او ډېره مضبوطه مرکه کړې وه د هغې سره د پاکستان په سیاست کې یو ډېر مضبوط او ډېر مهم رول لوبولی و اسد لالا به د لطیف لالا سره زه چې کله په سکول کې وم نو هغوی به راتلل هغوی به اکثر ورسره ناست وو په ګنټو شپې به یې کولې مختلف جلسو ته به سره یو ځای تلل مختلف میټینګونو کې به سره ناست وو او د هغوی سیاسي سفر چې کوم و هغه د 40 کالو نه زیات یو ځای تېر شوی و نو اسد لالا په دې دغه کې زه به دا ووایم چې څومره تکلیفونه لطیف لالا تېر کړي وو یا د نورو ملګرو تېر کړي وو اسد لالا هم چې کوم دی په یو ځای کې په دې سیاسي مبارزه کې په دې تکلیفونو کې په دې سختیانو کې هغه د هر چا سره په اول صف کې ولاړ و د لطیف لالا سره ډېره موده هغه په یو ځای کې پاتې شوی په یو تحریک کې پاتې شوی او دا سیاست دا د انقلابي سیاست چې کوم و هغوی په دې زموږ په معاشره کې چې څومره کار کړی و که هغه په سټوډنټانو کې و که هغه په استادانو کې و که هغه په وکیلانو کې و نو د ژوند په هر مکتفي فکر کې د هغوی ملګري وو او اوس هم شته دی نو باید چې دا کم سیاست هغوی کړی و چې هغه مبارزه هغه خبرې موږ مخ په وړاندې بوځو اسد لالا چې د کم سفر کړی دی د 500 کالونو د هغوی زیات سیاسي سفر و باید چې دا موږ څومره خلک دلته ناست وو کوم ملګري ناست وو چې د هغوی د سیاسي سوچ سیاسي فکر او دا کم سفر چې هغوی کړی و چې دا موږ مخکې په وړاندې بوځو ستاسو ډېره مهرباني ډېر مې په زړه دي ډېر چې وګڼېږم او خبرې وکړم دلته د ټولو نه اول سکندر شیرپا صاحب او د هغه ټولو ملګرو ته او مشرانو کشرانو ځایي خلکو ته سلام علیکم سلام علیکم ستړي مه شو په خیر راغلئ اسد سره ما څه عجیبه غوندې تعلق د 1970 نه خیبر صاحب زه داسې شاته وایم که تفصیل کې لاړ شو دا خو بیا د یو کتاب کې لیکل شي نو زه مظرف شاه اسد خیبر صاحب د رفیق شنواري سره ناست دی داسې برکت بې وروستو زموږ کیسه شو زموږ تعلق د وروڼو غوندې و او اسد کې دا دغه و چې ډېره غټه حوصله یې لرله اسد یوه واقعه به زه درته بیان کړم چې انورزیر صاحب هغې ته اشاره وکړه چې کله په لیاقت باغ کې ډزې وشوې حادثه وشوه نو هغه کې اجمل صاحب لاړو کابل ته دلته غیب شو او بیا کابل ته لاړو ورسره صوفي جمعه خان راړو ما خیال دی چې ولي خان او قصیاب خټک دا ونیول شول او اسد چې دی که نه اسد هغه وخت کې غالبا چې پښتون سټوډنټ فدرېشن کې ډېر فعاله رول ادا کولو خو دا چې هېڅ ډار او یاره هغه زړه له رانغله ما سره ما اعتراض وای دوستۍ میجر ملګری و زموږ ناستې پاستې کېدې نو دا وخت ډېر سخت وخت راغی په موږ باندې چک شروع شو نیول او غټول مو نو فیصله هم دا وکړه اسد فیصله وکړه چې زه کابل ته ځم د کیسې هلته نه لږ صحیح کوم او ټیکوو یې نو فیصله هم دا وکړه ما ورته چې 2 کسه خو نشو تللی نو دا هم فیصله وکړه دوستۍ میجر ورسره هغې خو میجر نه و بیا وروسته میجر شو دوستۍ میجر ورسره لاړو او چې دوی واپسۍ کې راتلل دوستۍ میجر بیا ونیول شو او هغه ټارچر شو ډېرې سختې پرې تېرې شوې خو اسد چې دی که نه اسد په هغه سخت وخت کې دا به انورزیر ما سره مني او ظاهر شام ناست دی چې په هغه سخت وخت کې د پښتون فدرېشن یې بېرته یوه سپ ولول کړه او راژوندی یې کړو او په سخته حالاتو کې د خپل مرام په مخ کې بوت کړو بیا زما ورسره
زه هغه کې د بله پارټۍ کې نه وم شامل شوی د تعلق کې مختار باچا سره زیات و او زموږ تعلق 1968 کې باچا خان سره د کابل نه تعلق ودي خان ته راتلو نو د خان په ذریعه باندې هغو سره ناسته پاسته ارباب سکندر دفتر و خیبر بازار کې از ما و دوستي بیجر ناسته پاسته ځای و اجمل خټک و ودي خان هم راتلو نو هغه نو پس اسد خیبر سره لنډګوتر سکول هغه کې راغی چې خیبر هلته استاد و او یو کوارټر کې اوسېدو او اسد یې راوستلی و نه پوهېږم چې د بي امتحان یې ورکولو که مې امتحان ته تیاری و نو هغه ځان سره ډېر کړی و په هغه وخت کې دا یې موږ سره ډېر پاتې شو نو د نظریات اول کمپرستانه او بیا مترقي نظریات یې خپل کړل زه هغه نه پس دغه بلې پارټۍ مختار باچا نصیر او اسد او زه موږ یو سیل جوړ شو او دا تعلق همداسې سره خوږېدو خو دا چې ما به کله کله د اسد سره په نظریاتو باندې اختلاف پیدا کېدو د ده حوصلې ته زه حیران یم چې د ده ډېره غټه حوصله تنقید یې برداشت کول مخالفت یې برداشت کول خصوصا زما خو یې ډېر نازونه وړل په خپل سر باندې خپل ځان باندې هغه کې زه دیم چې هغه سټرګل چې دی که نه هغه داسې و لکه فولاد د جوړ سره خیبر صاحب به ما ته وایي شعر دا نو چېرې هوښیارتیا کې دا څه خیال دی نو خیبر صاحب راته وایي چې دا ډېر هغه انسان دی لکه هغه چې وي که دا ډېر هوښیار مرغۍ وخېږي نو ژر شوي په جرړ باندې پوهېږي نو اسد یو هوښیار سړی و د حوصلې والا سړی و برداشت والا سړی و او ډېر نه ستړېدونکی اخر کې سکندر خان ناست دی موږ یو تنظیم جوړ کړی و او مشر شیرپاو صاحب او سکندر خان به سره دو دعوت راکړو موږ ورسره یو بل تنظیم کې جوړ کړو پښتنو لپاره زه چې کابل له لاړم او راتلم نو دا ما ډله شوه موږ خپل تنظیم جوړ کړی و دا سکندر خان د سره دغه کړی و شمولیت کړی و پارټۍ کې او زه ته بیا پاتې شوی وم خو تعلق مو مینه مو هماغسې سره شته دی زه اوس هم بیمار شوم چې کوم بیمار نه وای نو موږ پکې څه کردار لوبولی وای نو اسد د روح ته دوا کوچیاله هغه دنیا د ټول جنتونه او ټول هغه نصیب کړي او دلته یې د ملګرو ته خاندان ته خپلو خپلوانو ته دوستانو ته دغو قومي خلکو ته خدای هغه اجر ورکړي آمین السلام ډیرو درنو د قومي وطن پارټۍ مشرانو چیرمن سکندر شیرپاو صاحب سینیټر صاحب زموږ بابر صاحب او نورو ټولو ډیرو درنو مشرانو السلام علیکم دا تقریرونه خو موږ ډېر کړي دي او اسانه مې راته یو خواهش مې چېرته خلک راغونډ شوي موږ وایو چې موږ هم ورشو موږ هم پکې څه ووایو خو دا بعضې دغه داسې وي چې دې کې سړي سره الفاظ دغه نه کوي ملګرتیا نه کوي دا اسد لالا دومره نږدې را سره پاتې شوی دی چې خدای شته که مې وس په دې برکېږي چې زه په هغه باندې خبرې وکړم تعزیتي ریفرنس دی هسې چغې هم نشم ویلی چې خامخا تعزیتي ریفرنس یو خپل دغه عام تقریر نه بدلي ډېر مشران راغلي ډېر پوه خلک دي هغوی به مطلب دا دی چې په دغه حوالې سره خبرې وکړي مختصرا به زه داسې ووایم که لږ خپل جذبات کنټرول کړم
چې اسد لالا موږ ته لالا وایو اسد افریدي نن پورې اسد لالا زمونږ مشر وو زمونږ ملګری وو زمونږ ورور وو یاره څه داسې نه شم ویلی یعنې د دومره حده پورې زه د هغه خبره مومند یم معمولي خبره کې به چې کوم دی نو اسد افریدي د مومند هغه بر سر ته راورسېده په ډېرو سختو حالاتو کې دا د طالبانو د بدامنۍ او دا کیسې چې وي چې ما به ورته چې لالا دې خوا مه راځه خیر دی دا مړي ژوندي او دا کیسې راځي خو په هغې کې هم دی راغلی دی که به څو ورځې میلاو نه شو نو ټلیفون بیا وکړو چې څنګه حال دی تکلیف خو نشته خفه خو به نه یې بل څه خو به نه یې دلته زموږ یو سوچ جوړ شوی دی چې څوک الیکشن ته ونه درېده څوک ایم پی ای یا ایم این ای جوړ نه شو نو هغه ګین سیاست نه کوي زه تاسو ته وایم چې اسد لالا واقعي سیاست هم کاوه او ورورولي هم کوله دواړه خبرې کولې ملګرو ته مطلب دا چې د مینې په نظر کتل په داسې مینې ورته کتل چې هغوی د خپل ورونو په شان ساتل سیاسي طور باندې هغه په خپل هغه باندې دومره پوخ په خپل نظریه یعنې د هغه ایمان و هغه په خپل نظریه باندې چېرته هم چې کوم دی نو څه کمپرومایز نه دی کړی زما په خیال ډېر به ورته مطلب دا دی چې هغه شوي خبرې شوي چې یاره دا وکړه دا وکړه فرض به ورته شوي خو هغه چا د خپلې لارې نه اړولی نه دی اسد لالا چې کوم دی نو صرف دومره نه وګڼي چې دلته په دې علاقو کې په قبایلي علاقو کې ګرځېده او یا ګن پېښور نه راتلو په ډېر لوی پوزیشن پاتې شوی دی صاحبه یو غټ لیډر و دلته مطلب دا دی چې د امریکې او د روسو تربګني وه په هغه وخت کې د بایپولر دنیا ویله نو بایپولر دنیا کې هغه سیاست چې کوم په هغې کې بیا پارټۍ وي مختلفه زمونږ هم یو پارټي وه او اسد لالا د هغې په پولټ بیورو کې ممبر و ډېر ګرځېدلی بار ملکونو نه جرمني پورې د روس پورې د ډېرو غټو غټو خلکو سره ناستې هم کړې وي خو دا ده چې و زمونږ ورور بیا به دلته راغی دغه ساده په خاورو کې ناسته به وه موږ به ناست وو دغه د خاورو ناسته به یې موږ سره کوله واقعي یو ډېر لوی انسان و او کېدای شي نور پښتانه هم زموږ ملګري ومني موږ پښتنو کې دا مسله ده چې سړی ژوندی موږ سره قدر نه وي چې کله مړ شي نو بیا موږ یو ډېر ښه سړی وو چې کله ژوندی نو د هغه ښه کارونه موږ نه یېري بیا ګوته به ته نیسو دا شی بد دی دا شی بد دی دا شی بد دی چې کله بیا مړ شي بیا موږ هغه بد دغه یېر کړو یاره دا ښه کار پکې دا ښه کار پکې دا ښه کار پکې حالانکې دا زموږ د پښتنو ډېره بدنصیبي ده اسد لالا دې وطن کې یو داسې سیاست نمایندګي کوله یا د ځوانانو د روان کل لپاره داسې یو پیغام لره چې دې وطن کې امني دې وطن کې ترقي دې وطن کې خوشحالي دا د هغه ارمان و نور ملګري دلته شته دی او زما په خیال په دغه ارمان یا په دغه جدوجهد کې هغوی مطلب دا دی چې خپل ژوند تقریبا وایي چې هغه آخري دغو ته رسولی دی دا شاته ملګري ناست دی اقبال خیبروال دی رفیق شینواری ناست دی برکت افریدی ناست دی انور زیب کامریډ ناست دی داسې دیان صاحب ناست دی ډېر زموږ ملګري ناست دي دا هم دغه زړې قافلې د اسد لالا زړې قافلې ملګري دي او یو ځای را روانو ما په خیال د مرګ نه پس خو به خلکو ته احساس کېږي چې واقعي د خلکو څه خبره چې کوله خو هغه ټیک ده خو په ژوند باندې خو خیر موږ دا نه وایو چې دا ټیک وایي خو په مرګ به ضرور وایي اسد لالا دلته د بیدارۍ یو بنیادي کردار ادا کړی دی چې د دې ځای د ځوانانو کې شعور پیدا شي د دې ځای به د عوامو کې شعور پیدا شي دې پښتونخوا وطن کې امن راشي دې کې ترقي راشي دې کې خوشحالي راشي په دغه کې هغه خپل ژوند ټول مطلب دا چې تیر کړی دی او تر اخري ساعته پورې هغه په خپل موقف باندې ټینګ پاتې شوی دی او د جدوجهد نه هغه مخ نه دی اړولی تر اخري وخته پورې کړی دی یا زه به دا ویم نه ملګري هم ناست دي هغه ژوند خو خپل تیر کړ او یو قصه کېږي نروان کی تلاش میں موږ ملګري ټیک ده هغه افسانې غوندې کې نروان کی تلاش میں لګیا یو الله دې وکړي چې زمونږ دې وطن کې خلکو ته د خلاصي لار میلاو شي دا وطن ترقي وکړي دې کې امن راشي د اسد لالا په دې ژوند که څه وایي والله که ختمېږي کتاب هم پرې لیکل شي
خو زه به دا وایم چې یو نر پښتون یو نر سیاست یې کړی دی په هېڅ حال کې نه دی خرڅ شوی په خپل موقف ټینګ پاتې شوی دی ښه مخلص دوست او مخلص یارو زه هغه مومندو ته غبر سره یم چې دلته لګیا یم نن او هغه یم دغه رنګې د په کوټه کې هم دوستان شته په کراچۍ کې هم شته په بل ځای کې هم شته په بل ځای کې هم شته بل ځای کې هم شته د هغه خپل کردار د هغه خپل جدوجهد خبرې په دې راټولوم مشران ناست دي که اوږدو مې نور ته به موقع میلاو نه شي خو د هغه ژوند ته د هغه جدوجهد ته هغې ته سلام کوم او الله دې وکړي چې موږ ټول چې هغه کوم پیغام موږ ته راوړی چې هغه پیغام باندې کار وکړو او دې وطن ته یو روښانه او روڼه لار وګورو وسلام الله پامان